یوې زنانه چې حلال نکاح کړی دی تا ته شریعت بیا د اجازت نه درکوي چې هغه بې سر عام ته قتلوه. دا په کم دین کې راغلی دي، په کم اسلام کې راغلی دي، په کم مذهب کې راغلی دي چې زنانه نکاح وکړي، هغه نکاح د شریعت د اصولو مطابق برابر وي، هغې د بعد هغه بیا ته قتلوه. شریعت قطعا د دې اجازت نه ورکوي. دا حیوانیت دی، دا جهل دی. موږ ستاسو لپاره ډېره د شرم خبره دی چې یورپ نه یوه ښځه پاکستان ته راشي، یو هلک پسې هغې ته مونږ شبسکې ورکوو، هغې ته مونږ هرونه په غاړې کې اچوو چې ښه کار دې کړی دی. بیا همدې پاکستان کې چې یوه زنانه په خواښې باندې واده وکړي هغه مونږ قتلوو بیا. بلکې اسلام خو دومره محتاط دین دی چې یوه زنانه په زنا باندې بدکاري باندې چې وکتله نو 4 ګواهان به پیش کوي، هغې د بعد هغې قتل بیا جایز. 4 ګواهانو نه بعد هغې قتل جایز دی، خو هر چاته نه چې هر څوک په راپسې بس قتل به کوي. او چې نکاح وشي هغې د بعد قتل چا جایز کړی دی؟ که چېرته همدا حالت د مسلمانانو وي نو غیر مسلم خو پرېږده چې هغه اسلام راوړي، چې د خپل مسلمان به دین اسلام پرېږدي. چې که چېرته دا دین اسلامي دا مونږ ته قبول نه دی، دا ستاسو ته مبارک شه. نن سبا مونږ په نامې مسلمانان یو، د الله په ذات مې قسم وي چې په نامې مسلمانان یو. نور نه مونږ په اسلام باندې عمل شته، نه مونږ اسلام پیژنو. مونږ دین وشرمول، اسلام مې وشرمول، قرآن مې وشرمول.